بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا يؤتون الناس نقيرا. جزاك الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب داوس مزمت يهود بر عداوت اسلام. یهود چې دا دو دشمنی کې د اسلام سره وحسد بر مسلمین او په مسلمانانو باندې حسد کوي. دا نصیرانه په تجد له نصیرا. الله تعالی دا فرمایي دا زړه ثاني دی اما کوم زړه دام سره اهل کتاب وته الله وی تنګور کې با یفترون علی الله دا وی کنه مخکې نو علم تر تنګور الى الذين خلقتا اوتوا نصيبا من الكتاب جوړ کړ شی دا غوته حصہ د کتاب نه یؤمنون بالجبت والطاغوت چاو یقین ساتي په بوتانو باندې او طاغوت په شیطانانو باندې داغو په قانون باندې یقین ساتي ويقولون للذين كفروا او وی دا دو کافرانو ته هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا چې مونږ چې دا کسان مونږ دې هدایت بیا مونږ کې دا خلقونه چې مؤمنان دي سبیلان په سکه په لار کې زمونږ لار مضبوطه ده دوی لار دا یعنی دا ابو سفیان دا غاصحاب مرګور بوي چې کوم کافر نو دا خبر اولئک الذين دا خلقته لعنهم الله چاله په لعنت لګي ومن يلعن الله اغسوک چې لعنت لګي الله تعالی په دوی باندې فلن تجد له نصيرا. دو دې پاره به بیانوم می نصيرا امدادي مانع د عذاب درته من عذاب الله پیګه دو به الله په عذاب کې راځي. ام لهم نصيب من الكتاب مزمت يهود بر بخل وحسد دا ټول دو هغه قبایح دي کنه مزمت يهود په بخل او په حسد باندې دا د هغه ذلیلانه پوره ورته ذللا ذلیلا ندخلهم ذللا ذلیلا دا الله تعالی فرمایي چې ام لهم نصیب من الملک دغه کنه ام لهم دا ام په معنی بل سره بل لهم اشتر دود برا صحیح د ملک نه بادشاہینا چې دا دود ادم الله په دا خبره کېدو نو فایدان کچره اول خوشتینا او کو شی بل فرض او تقدیر نو فایدان په دی وخت لا یوتون الناس نقیرا دوباره لرونو کې خلق وتا په مقدار د نقیر باندې پیګه یعنی په مقدار دا معمولی شي کنه چې هغه یعنی په مقدار د سمانه د خجوري دا پټی کې مري هغه مړوم راتل نشي کولی چې چاله ورکی دغه خو بخیران دي بخل پدو کې دم ډېر دی پیګه لا یاتون الناس نقیرا پیګه د نقیر په مقدار باندې هم دور راتل نشي کولی نقیر شیئا پیوشی داشي قلیلا چې لګي قدر نقرته نقر وی شي صدا هغه ظهور النوات واضح کنه هغه ظاهر پټ کې د قجور نه هغه ظاهري پټ کې هغه توي شي نقیر واضح ام يحسدون الناس بل يحسدون الناس بلکې دو حسد کې دي خلق سره علامات هم الله من فضله دی هغه څنګه چې ورکړل الله تعالی ته د فضل خپلنا دو یعنی پدې کې حسد کې الګا دا خدای چا درکې خو الله دا کړی دی پدې کې حسد ولګي وقال اتینا آل ابراهیم الکتاب ورکړو مونږه آل د ابراهیم علیه السلام ته خاندان د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب الکتب کتاب معنی کتب سره والحکمت ولې دارو تورات انجیل زبور ټول پاګه کې نازل شو کنه په اولاد دغه والحکمت اما ورکړه هغه ته نبوت حکمت نبوت ته واتینا ملکا عظیما او ورکړه مونږه هغه ته بادشاہي لوی بادشاہي مغول ورکړه ابراهیم علیه السلام دغه بچو اولاد پیګه کنه
د دې وجنا فمنهم من آمن به بعد يناغو چاغو ایمان راوړو به محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه زمانه ته راوړو ومنهم من صد عنه اباظو اعراض وکړه عنه دین فلا یؤمنون دو ایمان رانو بیا په نبی علیہ السلام ایمان وکفا بجهنم او کافر جهنم دو دې پر سعیر او د جهنم عذابا لمن لا یؤمن چې ایمان رانو د عذاب ولا بس پیګه تخفیف اخروی د پاره کفار د اهل کتاب د دوه اخر اخروی عذاب دار چې ان الذين كفروا بشکا خلک چا کافران دي کفر کې منکر دي بیا آیتان د آیتونو زمونږ سوف نسلیهم ذره چې موږ به داخل کو ندخلهم نارا اغور ته يحترقها چې دوی بسوځي پاره کې کله ندوجات جلودهم هرګه چې وسوځي ندوجات معنا احترقت جلودهم چې وسوځي د دوی پوټي کې بدلناهم منگو بدل کو جلودان فوری طور سره جلودان بل پورته کې غیر دغه چې کوم وسه سجدل وته و بیا پورته کې وشي ليذوق العذاب ولکه دغه پورته کې خوشو ختم شو خدا بیا په روشي ليذوق العذاب چې وسه کې عذاب د الله تعالی ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله تعالی زبردست ذات دی عزیز دی لا یوجزو شیء حکیما دی خوند حکمت دی په خلق مخلوق باندې دا تخفیف شون دا بشارت بیان مؤمنان اهل کتاب مؤمنان د اهل کتاب والذین آمنوا وعملوا الصالحات اخر چې مؤمنان نیک اعمال کوي سندخلهم جنات ذره جمع بدو داخل کو باغونو ته تجری من تحت الانهار جبه کی بلان دی ونه هغه نه والي خالدین فيها ابدا دوبه همیشه ولهم فيها ازواج بل دود بار نفسي خواهشات ازواج دود بار بیبیان دی پدې کې مطهره من الحيض وكل قذر دا وپاکی د حیض او د هر ګندګینا وندخلهم ذلا ذلیلا امون بدو داخل کو اغسوری تا چې ذلیلا دائما ذلیلا ما دائما لا تنسخو شمس وغير ذلك پیغام انوار وغیرہ دا ورته کې نه ان الله یامر ان تؤدوا الامانات دا څه حکم نوزدهم دی لسم پیغام سلطانی حکمونه شروع شي دی جنا پیګه به کنه سلطانی حکمونه دی جنا شروع شو ها او دایره دا غفور دې پوره تعویلانه پوره رکو پوره پیګه کنه دا یو حکم دی دا اولنې حکم سلطانی حکام ته الله تعالی حکم کوي حاکمان ته چې د حقدارانو حقوق خلق ته پورا ورکوي هغه کې عادل انصاف کوي رعیت به لوی خیال ساتي تاسو او حکام ته چې دا فرمانبردار دی الله تعالی اوسېږي او په فیصلو کې ډېر احتیاط کوي د بندو د انسانانو پیګه به کنه دا بیان دی دا اولنې حکم دی حاکمان ته ان الله یامرکم الله تعالی امر کی تاسو ته حاکمانو اے سلاطینو ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو ادا کړئ او حواله کړئ امانتونه الى اهل خپل اهل ته چې کوم اهل د امانت وي هغه ته حواله کړئ دا ولنې حکم پیګه وګڼه واذا حکمتم بین الناس اکل چې تاسو فیصله کوئ مابین خلقو کې یامرکم خلقو ته ان تحکموا بالعدل تاسو فیصله په عدل سره انصاف سره کوئ ځکه ان الله نعم ما یعظکم به الله تعالی دې خپل نصیحت کی تاسو ته پدې سره دا تاسو غلطه خبره نه کوي خو یعنی نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا او الله تعالی دې سمیع اوریدونکي نما یقال ابشر دې بما يفعلوا چې څه کوي تاسو هغه ویني چې څه وای هغه اوري یا ایها الذین آمنوا المؤمنون اطیعوا الله دا عام حکم کیوس چې اطاعت کوي دا الله واطیع الرسول او اولي الامر منکم مدین او د حاکمانو سلاطین او خواندانو د امر د ولاتو دغه حکم ومني دریم دا دی اطیع الله اطیع الرسول او اولي الامر منکم فین تنازعتم فی شیء کے ساتھ جھگڑا الله په سیس کې فردوه الى الله اول رد کې الله تعالی فردوه الى کتابه دا الله کتاب ته رد کې دا الله کتاب کې سی ویلي او رسول او بیا تاسو دا رد کړي
رسول صلی الله علیه وسلم مدت حیاته چا ژوندي هغه ته بیا رات کې هغه بیا په سنت او په حدیث باندې عمل کوي ان کنتم تؤمنون بالله که تاسو ایمان په الله په یوم اخرت باندې راوړي ذالک خیر لكم دارت کول ساسو دوتا الله رسول ته دا غوړي دي تاسو واحسن تعویلا او دا ډېر بهتر تعویلا د معال نه دي دا راتلونکي تاسو انجام د دې هغه ډېر ښکلی دی دا تاسو د کوم فیصله و په دې فیصله باندې تاسو راځئ ها سټل وما يكسب خطيئه او چا چې کسب کو ګناه صغیره خطیئه وی چې ګناه صغیره ته او اسم یا ذنبا کبیره اسم ګناه کبیره ده تو خطیئه وی که اسمان ګناه کبیره وی ثم يرمي به ابیا وشتلو کړه په دې سره بری امن هو چې دې بری شي فقد احتمل بهتان چې بل ته بیا په بل راوړل لکه تو ما غلا په خپل وکړه ابیا سامان چا سره کې خود يهودي ګاونډي سره نو ثم يرمي به بیا وشتلو کې په بل کس سره نو بریئا منه چې دې ځان بری کی ده دینا چیرې زه ګوره دا غلا ما نه ده کړې نو دا د څه چلو کو فقد احتمل بهتانا د بار کپو ګوه خپل باندې بهتان پدې رمی سره پدې چې دا د وشل په بل باندې وکړو د ځان بهتان هغه ته ویل شي چې هغه ټول دروغ وي پیګل و اسم مبینا او دا ګناه بینه ده بکسبی په کسب ده سرګند ګناه ده چې دا په بل باندې هغه بوج واچو نو د دې وجنه دل دا نه دی پکار الله وی ولولا فضل الله عليك يا محمد صلی الله علیه وسلم پتا باندې هم تیم ګره تارم دو کرا کړه ولی تا قرآن قریب چې تا فیصله چا په حق کې کړو تو ما په حق کې کړو چې دې پاک دي کنه نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي دا جواب دې محذوف थे ولولا فضل الله عليك ورحمته کجته نو فضل الله تعالی یا محمد صلی الله علیه وسلم عليك یا محمد صلی الله علیه وسلم ورحمته اور رحمت الله تعالی نوی نو لا ادولوکا دا جواب محذوف थे لا ادولوکا نو تب گمراه کړو بیلار کړی ولی غلط فیصله وته کړی وته ها لیکن تا من الله فضل دې ته پیغمبر تا الله تعالی بدای ته نه پریږي پیغمبر او ما يدلون الا انفسهم ورحمته او ولولا فضل الله عليك ورحمته نو لهم طائفه منهم نو قصب کړو یو جماعت د دونا لکه قوم د توما او قصب ان يدلو چې دو گمراه کی تعالی عن القضاء بالحق چا حق قضا هغه تفریګ دي او ته غلطه فیصله وکي پیګه وما يدلون او نه گمراه کېدو الا انفسهم پیغمبر ته بسو وي هغه له کتاب شته دی وحی شته دی هغه ورته خو دې شو وما يدلون دون گمراه کوي نه به لار کوي الا انفسهم مګ خپل نفسونه وما يضرونك من شيء او دو تا تزر نشي رسول پیغمبر صلی الله تعالی نبی علیہ السلام ته چلی ورکی دی ایس یو شیز شیئن ذکر لأن وبال إضلالهم عليهم ذکر چې عذاب د گمراهۍ چې هغه په دوی باندې دی نو ځان ته نقصان ورساو پیګه نه پیګه وانزل الله عليك الكتاب باقی ته الله تعالی قرآن نازل کړی دی والحکمت او احکام ما فيه من الاحکام وعلمك ما لم تكن تعلم او ته خود یا چې تنه علم من الاحکام د احکامنا دارنګه تا تعالی تعالی مغیب سے الله ښکار کوي تا وکانه فضل الله هي عليك عظیما او دې فضل الله تعالی پتا باندې لوی
دا لوی فضل دې پتا باندې الله تعالی پیګم لا خیر فی کثیر من دا اوس دې جبر واقعا ختم شو اوس الله تعالی وی چې دا سه غلط او فیصلو نه ځان ساتي عام حکم کوي پیګم مسلمانانو ته وی او دا دغه نهم حکم سره دی تعلق دغه نهم حکم دی او پیګر کنه پدې کې به هر قسم حالات راځي ہوتا سو یعنی پاګه کې غلط مشورې مکوای غلط جرګې مکوای حق گو کوي حق گوئی کوي بس لا بیان کې لا خیر فی کثیر من نجواهم ایس خیر نشته پاګه ډیرو جرګو تاسو کې مشورو تاسو کې چې تاسو مشورې کوي او هغه ټولې په غلطه باندې یتناجون فی پدې کې څه خیر نشته الا یو جرګه بهتره ده الا نجوا من امر بصدقه الکه راځي چې جرګو کو راغون شو چې دا سیده مدرسه جوړ کو دا جمعه جوړ کو تاسو د خیر کار کو نه باغ کې جرګه وکړي لیکن تاسو په دې کې له بیره جرګه کوي چې دا ګناه چې دې کړی یو دا ته په بل باندې ورواړی اراده اتفاق کو چې دا نه واړو په بل باندې دا باندې کوي پیګم الا مگر جرګه وکړي من امره چې څوک امر کې به صدقه په خیرات سره او معروف یا په عمل نیکي سره او اصلاح بین الناس یا په مابین دو کسانو کې اصلاح لکه دو مسلمانان یو بل کې مخالف دي فریقین هغه غونشي او هغه مابین کې صلح او کې اصلاح بین الناس وما يفعل ذلك المذكور چا چې دا مذکور کارونه کو ابتغاء مرضات الله د پاره طلب درځامندای د الله تعالی لا غیره من امر الدنيا دا څه باندې کې چې امر دنیا نن سبا چې سړی مېز کې خبرې کوي نو هغه هم پیسې اخلي هغه جرګمارو پیسې نه دا پیسې غسل نه پیګر د دې وجه ابتغاء مرضات الله واځه نو فسوف نؤتي اجر عظیم الله عزت چې موږ وو کې د اجر عظیم په دې باندې کې چې دا لله فی الله دا کار کو نو الله تعالی بوله اجر عظیم ورکړي ومن يشاق الرسول وس الله تعالی مسلمانانو چې د خلاف د پیغمبر علیه تو سلام نه دوی نه خلاف دا چې دا وکړه نبی علیه السلام ته دا وړل الله تعالی وی چې ومن يشاق الرسول چا چې مخالفت رسول صلی الله علیه وسلم نو کو فيما جاء به عن الحق چې حق را نوړ او دې غلط فیصله وکړه نو من بعد ما تبين له الهدى او روس دا غنه چې هغه ته سرګند هدایت اسید الله ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دو تابع شدی په غیر د لارې د مؤمنانو باندې او دا رنګه د غلطه فیصله وکړه کفر پر لار نو وليه ما تولى الله وی چې زبده حواله کوما نو وليه ګرځوم بدل را حواله کوم بدل را ما هغه څه تولا چې د هغه ته وګرځید هغه ناجایز کار ته بزدي حواله کوم مطلب دا چې هغه ناجایز کار وا هغه وا د قیامت پر د تبا هغه مخې ته وي ونسلیه جهنم او هغه غلط به سره وي او داخلهم به جهنم ته ونسلیه داخلهم به زدلا جهنم وساعت مسیره ډیر بد زید روجو دی دا مرجع دی هي دا جهنم پیګ ساعت مسیره هي